صدقې خیراتونه به هم لاړل په ختمېدو دي بس. اوس څوک وایي دا ناروا دی، اوس څوک وایي بدعت دي. صدقه هم بدعت شو، خیرات هم بدعت شو، تلاوت هم بدعت شو، ذکر هم بدعت شو. نو ښه کار کم دی چې راته وښایه که نه. دمې ګډې کو دا ښه کار دی، ډولونه ووو دا ښه کار دی، ځانونه لکه د شیعهګانو په چړو باندې ووو دا ښه کار دی. خو دغه ښه کار وکړه چې صدقه خیرات وکړه. د محبت څنګه اظهار به کوې د امام حسین رضی الله تعالی عنه سره؟ خو دغه الله د هغې سره محبت کوي. ستاسو زموږ څومره محبت دی د امام حسین رضی الله تعالی عنه سره؟ پخوا به زموږ مشرانو خیراتي د هغې په رخ له شربت یې ورکو، یا هم لاړې روکې شوې بندې شوې. صدقې خیراتونه به هم لاړل په ختمېدو دي بس. اوس څوک وایي دا ناروا دی، اوس څوک وایي بدعت دي. صدقه هم بدعت شو، خیرات هم بدعت شو، تلاوت هم بدعت شو، ذکر هم بدعت شو. نو ښه کار کم دی چې راته وښایه که نه. دمې ګډې کو دا ښه کار دی، ډولونه ووو دا ښه کار دی، ځانونه لکه د شیعهګانو په چړو باندې ووو دا ښه کار دی. خو دغه ښه کار وکړه چې صدقه خیرات وکړه. د محبت څنګه اظهار به کوې د امام حسین رضی الله تعالی عنه سره؟ خو دغه د محبت اظهار دی چې د ختم قرآن وکړه، هغه ته ثوابونه د درجو د بلندېدو دپاره وبخه شهدای کربلا ته. صدقه خیرات وکړه، که د اوبو په شکل کې، که د پیو په شکل کې، که د شربت وي، که چای، که روجي، که څالني، خیرات وکړه. د هغې په رخ لې وکړه. خپل مور پلار دپاره خیراتونه کې، خپل بچی چې د مړ شي خیرات کې، او د رسول الله مبارک بچی چې ټوکړې ټوکړې شو د کربلا په میدان کې، د هغې دپاره بیا صدقه خیرات نشته. دا بیا ناروا وګرځي. دا څنګه دین دی مړه د دې خلکو؟ دا څنګه ایمان دی مړه د دې خلکو؟ دا څنګه محبت دی د امام حسین رضی الله تعالی عنه سره؟ لږ سترګې کولاو کې سترګې به غړوئ. د هغه امام حسین رضی الله تعالی مبارک په باره کې الله محبوب فرمایي احب الله من احب حسینا. الله محبت کوي څوک چې د امام حسین رضی الله تعالی عنه سره محبت کوي. موږ سره محبت ځکه کوو چې زموږ د الله محبت پکار دی. دا د ترمذي شریف حدیث دی مخې ته پروت. او بیا رسول الله مبارک فرمایي حسین سبط من الاسباط. حسین زما د نوسونه، زما د بچونه یو نوسی دی، یو بچی دی. دا د امام حسین رضی الله تعالی مبارک شان او عظمت په سونو احادیث مبارکه د امام حسین رضی الله تعالی مبارک په عظمت او شان باندې هغه گواه دي، هغه راغلي دي.